السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به په تن یو ځل د کښتۍ په کال باندې یوسف علیه السلام غنم تقسیموله غلی پر خلکو باندې تقسیموله چې یو ماشوم رالی یوه پیره غلی یو دوې پیرې درې پیرې یو اخر حضرت یوسف علیه السلام مبارک مجبور رسول او ورته وویل چې ماشومه دا درېمه پیره ده چې ته غله وړې او ډېر محتاجه کسان پاتې دا ماشوم چې کله منې کوي دې ماشوم ورته وویل ای یوسفه یوسف علیه السلام ته وایي که چیرې زه و تا ته ځان در وښیم او بیا چې زه څه غواړم هغه به راکوې او چې زه څه وایم هغه به منې حضرت یوسف علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ته څوک یې دې ماشوم ورته وویل زه هغه ماشوم یم چې د زلیخا په تور کې مې ستا شاهدي د پاکدامنۍ ورکړه د پاکدامنۍ شاهدي مې ادا کړه حضرت یوسف علیه السلام مبارک هغه ماشوم غیږ کې راونیوی او ښکل یې کوي بیا امر وکړي چې د ده دپاره خزانې خلاص کړي چې څونه دی د خزانو سوړی شي او دی مه منع کوي نو الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام ته وحی وکړي چې ته یو بنده یې ستا پاکي یو چا بیان کړه ته هغه ته خپلې خزانې خلاصې کړې او که چیرې څوک زما پاکي بیان کړي د هغه سره به زه څه کوم یعنی چیرې د یوسف علیه السلام خزانې چې د الله تعالی خزانې د الله تعالی څومره خزانې د یوسف علیه السلام خزانې د الله تعالی د خزانو سره څنګه برابرېږي بنده دی د ملک قدرت یې په لاس کې چیرې د یوسف علیه السلام ورکړه چې د الله تعالی ورکړه نه تر اوسه یې مسلمانانو الله تعالی و طرف ته متوجه سو الله تعالی همیشه یاد وساتو د الله تعالی پاکي بیان کړي الله تعالی به پر موږ باندې ورحمېږي الله تعالی به موږ خپل دوستان وګرځوي